جرو علما للزبع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر فقد قيل أعجمي حمل على موازنه. دا عبارت د په د سوال ده. صيغه د منتهى الجموع چې په کلام عربی کې سبب د غیر منصرف ګرځي نو د دې دوه شیونه ولا شرط دي. یو دا چې وزن به وزن د صيغه د منتهى الجموع، وزن به وزن د صيغه د منتهى الجموع دا یو. دویم معنا به د جمع، یو طرف ته به معنا د جمع، بل طرف ته به وزن د صيغه د منتهى الجموع، نو علاوه سبب د غیر منصرفي. لکه لفظ د مساجدو معنا هم د جمع ده، وزن هم د جمع ده، نو دا سبب د غیر منصرف ده. اوس کو یو لفظ دسی چې معنا یې د جمع ده، وزن یې د جمع نه ده، یا وزن د جمع ده خو معنا یې د جمع نه ده، نو دا به صيغه د غیر منصرف، دا صيغه د منتهى الجموع نه ده، سبب د غیر منصرف نه ده. اوزان د صيغه د منتهى الجموع خو اته دي: افاعل افاعیل، فواعل فواعیل، مفاعیل فعال، دا دي. نو که یو اسم په دې اوزانو کې می او معنا یم د جمع نو بیا به غیر منصرف. نو دلته یو سوال دی، اعتراض دا دی چې حزواجرو ته منصرف ووایا، ځکه چې حزواجرو وزن د صيغه د منتهى الجموع ده خو معنا یې د صيغه د جمع نه ده. نو چې معنا یې د جمع نه ده او وزن یې ده نو دې ته غیر منصرف ووایا. دا اعتراض دی. اعتراض پېښ شولی. معنا یې ولې د جمع نه ده؟ ځکه چې حزواجرو نوم دی د پاره د کوک، د پاره د یږې. کوک زه نه پېژنم چې کوک څه شی دی، خو څوک وایي کوک. نو کوک دی او که یږه ده یو شی دی، که څوک وایي میلو دی، خو میلو دی او که یږه ده او که کوک دی، خو حزواجر نوم د هغه دی. چې د هغه نوم شو نو علم شو، نو دا بیا یو سبب پکې شو، معنی د جمع نه ده ځکه د یو شي نوم دی. نو حزواجرو ته منصرف ووایا، حالان کې خلق ورته غیر منصرف وایي. دا سوال دی. نو دې جواب کوي، خلاص د جواب دا دی چې حزواجرو جمع ده، خو جمع عامه ده، حالا وی کو اصالتا وی. حزواجرو جمع ده خو جمع عامه ده، حالا وی کو اصالتا. دا حزواجرو جمع د حزوجر ده. حزوجر عظیم البطن حیوان ته وایي. نو ډېر زما البطون راټول کنه حزواجرو بشي. وروستو به علم وګرځېده نو مفرد شو. دا اصل کې جمع ده، وروستو به علم ګرځېدلی دی د یو دپاره. نو دا کو فی الحال جمع نه ده خو اصالتا جمع ده، نو ځکه سبب د غیر منصرف دی. کو فی الحال جمع نه ده خو اصالتا جمع ده، نو ځکه حزواجرو سبب د غیر منصرف دی. پوه شوې؟ وحزواجرو غیر منصرفین، دا حزواجرو مبتدا ده، غیر منصرفین خبر ده، او علما للزبع دا حال ده. خو د جمهور په نسبانه په کلام عربی کې حال د مبتدا او د خبر او د فاعل او د مفعول به د ټولو نه واقع کیږي. دلته حزواجرو مبتدا ده، غیر منصرفین خبر ده، دا علما للزبع حال شو د خبر نه. او د سیبه او د ابن حاجب په نسبانه حال په کلام عربی کې صرف د فاعل او د مفعول به واقع کیږي. خو چې کله په کلام عربی کې فاعل او مفعول به نه او مبتدا او خبري، نو بیا به حال د نسبت د خبر نه مبتدا ته د دې نه به حال واقع کیږي. چې د دې خبر نسبت مبتدا ته شوی، د دې نه به حال واقع کیږي. په شوب خبره باندې ندی ځکه د غیر منصرفین نسبت شوی دی حزواجرو ته، نو د دې نه حال واقع شوی دی. نو حزواجرو غیر منصرف دی لانه منقول عن الجمع، ځکه
دا په اصل کې جمع ده د حزوجر او حزوجر عظیم البطن ته وایي. نو ډیر علماء البطون راټول کړه حزواجرو بشي رستو به عالم ګرځیدلی دی. نو دا غیر منصرف ده اگر کو حالا جمع نه ده خو اصالتا جمع ده. خلاص شو خبره. دویم اعتراض واردېږي چې سراویل ته منصرف ووایا. سراویل پرتوک ته وایي. نو سراویل ته منصرف ووایا ځکه چې دا سراویل نه حالا جمع ده نه اصالتا جمع ده. نو دې ته منصرف ووایا. حالانکه سراویل ته هم خلک غیر منصرف وایي. دا اعتراض دی. خبره پېښ شولې. سراویل پرتوک ته وایي. یو پرتوک ته وایي. نو سراویل ته جمع ویل پکار نه دي او دې ته منصرف ویل پکار ځکه دا نه حالا جمع ده نه اصالتا. نو اعتراض دا دی چې په حزواجرو کې خو د ځان خلاص کو چې کو حالا جمع نه ده خو اصالتا ده خو په سراویل کې څه کوي. دا اعتراض دی. نو دا د دې وضاحت کوي چې سراویل کې دوه مذهب دي. یو مذهب دا دی چې سراویل لفظ عجمی دی او دا حمل شوی دی په الفاظو عربیو باندې. هغه الفاظ چې د دو د هغې وزن یو دی. نو چې حمل دی په الفاظو عربیو هغه الفاظ چې د دو او د هغې وزن یو دی نو هغه خو غیر منصرف وو. نو سراویل غیر منصرف شو. پوه شوې؟ سراویل په شاته ده نه اناعیم دی او اناعیم جمع ده لفظا او مانن هغه غیر منصرف ده. نو دام غیر منصرف دی. دا یو جواب دی. دویم جواب دا دی چې سراویل غیر منصرف دی. دا لفظ عربی دی خدا تقدیرا جمع ده. دا تقدیرا جمع ده. نو د دې په وجه غیر منصرف دی. په دې چې سراویل جمع د سروالی ده. سرواله ټوکړې د پرتوک ته وایي. نو ډېرې ټوکړې چې را جمع کړي نو سراویل به ترې جوړ شي. نو سراویل ټوکړې د پرتوک ته وایي او ډېرې ټوکړې چې را جمع کړي نو سراویل به ترې جوړ شي. نو دا جمع تقدیرا ده فرضاً ده نه حالا او نه اصالتا او نه حقیقتا بلکې فرضاً ده. وسراویلو اذا لم يصرف سراویل چې کله منصرف نشي وهو الاکثر او دا غیر منصرف ډیر دی. حال دا دی چې غیر منصرف ډیر دی. فقط قیلا په تحقیق سره ویل شوي دي. دا پا جزایه ده د اذا لم يصرف دپاره چې اعجمیون. دا اعجمیون خبر د پټې مبتدا دی چې هو اعجمیون. دا لفظ عجمی دی خو حمل علی موازنه حمل دی په هغه الفاظو عربیو باندې چې د دې وزن د هغو سره یو شانته دی. په دې پوه شولې؟ نو دا په الفاظو عربیو حمل دی او هغې غیر منصرف دي. نو دا غیر منصرف دی. کوم الفاظ عربي چې د هغې سره په وزن کې یو شانته دی. سراویل، اناعیم، اساویر، مصابیح د هغې سره په وزن کې یو شانته دی. نو که څوک دا اعتراض وکړي چې دا الفاظ عربي دي حمل شي په د باندې که نه، نو جواب دا دی چې الفاظ عربي په د نه حمل کېږي بلکې دی به په هغو حمل کېږي. ځکه چې میلمه تابع د کوربی، کوربه تابع د میلمنۍ، بلکې میلمه تابع د کوربی. چې د بار نه څوک راغی او ستا میلمه شو نو هغه ستا میلمه دی. نو ته چې پې څه خورې نو هغه به خوري، ته چې پې څه خورې نو هغه به خوري. ته چې وله کوم سامان راوباسې نو هغه کې به هغه څملي. میلمه تابع د کوربه دی. پرې شو پې؟ ښه، نو دا خو عجمي لفظ د عربۍ ته را نقل شو، د عربۍ میلمه شو، نو تابع د الفاظو عربیو شو که نه. وقیل ویلی شوي دي چې عربیون هو عربیون دا لفظ عربي دی. جمع سروالتین تقدیرا، دا جمع د سروالې د تقدیرا. نو چې جمع د سروالې د تقدیرا نو ډېرې ټوکړې چې را جمع کړي نو سراویل به ترېنه جوړ شي. پوه شو پې د هغې
دا خو هغه صورت و چې سراویل ته من غیر منصرف وه سوران و استازه نو جوابونه هم ترې کول که چېرته سراویل منصرف شي نو بیا خو فلا اشکاله نو بیا خو هېڅ پکې نشته و اذا صرفه نو فلا اشکاله کله چې کو صرفه منصرف شي نو بیا نشته د جنس اعتراض وارده په ده باندې اعتراض خو په غیر منصرف دی چې لکه لفظ د جمع دی او معنی د جمع نه ده او صيغه د منتهى الجموع به ال سبب د غیر منصرف چې معنی هم د جمع او دلته معنی د جمع نه ده نو منصرف پته وایا او ته غیر منصرف نو جواب کې او که څوک ته منصرف وای به څه اشکال نشته به منصرف ته نو پلا اشکاله نشته د جنس اعتراض په دی باندې کې به منصرف ده خبره خلاص شولا جوارین حرفان وق جران كقازين